امام حسن بصری رحمه الله داغه یو شاګرد او مرید وا، داغه یو شاګرد او یو مرید وا، داغه نه به تعلیم حاصلولو. د دې خزي خاون وفاتو دا کونډه وا، الله ورته یو زوی ورکړو او د دې زوی د پاره سر سپین کو. دا واقعا په زړه غوګونو باندې ووري لګا. توبې دروازه بند نه ده، مخه پکې گئی ځوانانو، نیټ بدې کړی، پبجي گیم بدې کړی، نور داسې خطرناکې ګناهونه بدې کړي. راځه نن زما د رب دروازه کولو ده، د هرې دروازې د جنت نه اواز راځي، ای د نبی امتی راځه ما باندې راځه، دا بله دروازه پرېږده، بله دروازې ته ولې ما نه پرېږدي چې په خپله دروازه مې غواړې او ما ته خپل ځان خاص کې د جنت دروازه ورته وایي ستا د روجهدار قدمونو کې ډېر لوی برکات دي، راشه دا برکات ما ته را وبخه. عزیزانو حسن بصری دا مرید او شاګرده دا بچه ډېر په مینه را لوی کو، ډېر مینه او محبت ورسره کولو. عزیزانو امام حسن بصری رحمه الله مبارک ته دا مرید راغله، ورته وی حضرت زما بچه دی ډېر نا اهله دی، هغې دپاره څه دعا وغواړه، هغې ته څه وظایف راکه. مور سره پلار سره غم دا وي چې زما بچه دینداره شي. څومره پلاران چې ناست دي قسم د دې پرو جماعت کې دا وي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اریو پلار او اریو مور زوی پکټ پروتی لور پرتوی، مور پشمنه تیاری مور ویا الله زما بچے دیندار کیا الله، زما بچے صالح کیا الله. دا دعا دا اره مور وی کنه وی جواب راکړه. د بوډا پلارم دا وی، د بوډا پلار او د مولام دا دعا وی. ښا زه ګوره پښمنی کی تاسو یادوم، ګوره خړسړو ما ير نه کوي، ګوره تاسو نه يروم، تاسو نه يروم او قدام قسم درته کوم چې درونه مړان دی یادوم. ګوره د ورونه ز خپل مرګري وړاندې یادوم، ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن بن ابي بکر سوی دا عقیدی رشته ګوره ډېره مهمه ده. ښا دا یو خبره زما واورئ، عقیده رشته نه ده، د عقیدی رشته دا نه د مور نه د پلار نه د رور نه د خور نه د ښځې یوې رشتې ته نه رسېږي. د زمونږ او ستاسې رشته عقیدوي رشته ده انشاءالله، او د عقیدی رشته ډېره خوږه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی زه تا نه هیروم. حضور پاک علیہ السلام ته راغی او ډېر په ادب درخواست وکړو، ډېر په ادب باندې. ګوره صحابو داسې غوښتنه نه لکه زمونږ چې مونږ حدیثو مړه ولې به نه راکې، ولې به نه راکې، او ولې نه پرېږده، ولې پرېږده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه پنډۍ ښکته کړلې لاندې د قیدی په شکل ناسته جاړي، ورته وې د الله حبیبه زما هیڅ پکار نه دي، صرف دا مې پکار دي چې سار او بیګا تا ګورما، نور مې هیڅ پکار نه دي چې سار مې سترګې کولاویږي او ستا مخ مبارک ور باندې ګورما، شپه مې سترګې بندېږي اخیری دیدار مې ستا کړی وي. ابو بکر صدیق لا خبر خلاص نه ده. جبرائیل علیہ السلام راغے سرداری کونین تو اے دا اللہ حبیب اللہ سلام کے پتہ او ابو بکر صدیق باندے. ابو بکر تو آیا اے ابو بکر آستا دوستانہ دا صداقت دا او ابو بکر دلتا بیم تا گوانڈی او جنت کی بیم گوانڈی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پدے ورز باندے پکور کی لسو خان ولاړ دی، مال غنیمت کی رسید لی دی، د دم او د بچی دی. ابو بکر صدیق کور تا لاړو ټول او خان بارا او استلا اعلان کوي اے خلق اوري زچ د چا د گوانډي توپ د زیری نه خبر شوما نو پاغه خوشحالی کی ټول مال می د الله په نوم باندې صدقه کړلو. یارانه به دا غي ښا نو یاد ساتئ زمونږ استاد سے تعلق به ان شاء الله نو د نیمه شپه کې
پښمنی مال ما مې راوي زمو نه هېرو مې ان شاء الله ما مې راوي پر رب باندې ځانو بخي حسن بصري خادمه شاګرد راغله ورته وي زوی ډیر نه اهل دی دعا ورته غواړه وظیفه ورته ورکا امام حسن بصري ورته دعا وکړه وظیفه ورته میلاو شو لیکن د بچی هدایت نصیب نشو دې ټیمه پر د الله خو ډیر موده د الک په لوح لعب کې پاتې شو په بدرنګو مجالسو کې پاتې شو په خرابو مجالسو کې ناستو امام حسن بصري ته به دا ښځه بار بار راتلله بار بار به ورته شکایت کولو خو بس خبره واقعا مختصر کوم دا الک بیمار شو بس سخت بیمار شو سړی چې بیمار شي بیا ورته پته لګي بیماری کې درته خدای یاد شي نو بیا هم د خدای فضل دی ګورئ غم خو هغه دی چې بیماری کې هم نه یادېږي امام حسن بصري ته مرید راله ورته وی اے شیخ مبارک اے شیخ محترمه بچے می بیماری تنگ کړی دی حالات خراب دي بچی تماد توبې ترغیب ورکړو چې بچی توبه وباسه بچی او شت ولګولو چې ما ته حسن بصري راولا بیا توبه وباسم بس مور زما به اوس توبه قبول شي ما خو دومره ګناهونه کړي ځوانانو لږ چې خوشحاله شي چې نه ژړم بس چې خدای مونږ خو د عمر په طریقه نشو تللی بله اسانه لار راته وښایه دا ډومبۍ جمعه ده چې زر زر جوړه وکړو الله سره راځئ رونو امام حسن بصري پسې مرید او شاګرد راغله ورته وی امام حسن بصري بعضې وخت کې استاد غصه شي چې ما ډېر خو ته راښکلو خو دې نه راتللو زه خپل کار به کوي نه یم ورته اوزګار زه نه درځم دی چې راغه بچي ته وی ای بچیا امام حسن بصري خفه دی ما به تاله ژوند باندې ویلې چې ما سره لاړ شه بچیا تا به انکار کولو و بچیا حسن بصري می مجبور کو خورا نغی بیا ورته وی مورې لاړه شه ورته ووایه زه بیعت کوم توبه وباسمه او خیر دی امام حسن بصري وی بیا ښځه راغله ورته وی بچې مې وی زه توبه وباسمه حسن بصري ته غوسه راغله ورته وی بچي ته دې ووایه چې کله ما درته ویلې راشه زما خبره ومنه زما خبره دې نه منله اوس به دې یوازې تپوس ته نه بلکې جنازې له به دې نه درځمه د جنازې ملا دې ځان له غم کوه جنازې له دې ګوره تیار نه او دا خبره په مور ډېره عجیبه ولګېده بهرحال مور راغله په ځان را کېښودل ورته وی بچیا حسن بصري خو تپوس سره تلل پرېږده هغه ویل تا ته زه لسکرتې درغلی یم لسکرتې درغلی یم لسکرتې مې درته نصیحت کړی بار بار مې درته کړی اوس الله نیولی چې تا ته پته ولګېږي چې د الله نه بغاوت د مور د حکم نه بغاوت د شریعت نه بغاوت نتیجه څه ده او جنازه یې موی نه کوم خپل کار دې کوي بس په جړا شو سخت په جړا شو ټوله شپه په جړا تېره کړه آخري وخت راغی نیمه شپه ده مور ورته وی بچیا څه دې وایه په زړه دې څه دي ورته وی ګرانې مورې زما نصیحت اورا بچیا وایه نصیحت دې څه دی ورته وی مورې چې کله زه وفات شومه ماله غسل مرا کوه یو ای مورې ماله غسل مرا کوه دویم مورې په ما باندې مسلمانانو مقبره مو بدرنګه وه ما مقبره کې مخه خوا دریم و مورې ما تخپه کې پړی واچوه او په کوڅو کې مې راکاږه دو اوازه لګوه چې څوک د مور خبره نه مني څوک د شریعت نه بې پروا اوسیږي څوک د شریعت د لاندې زندگی نه تیری د هغې انجام به دا وي کوم چې زما د بچي انجام دی مور ته جړا راله چې ای بچیا غسل او خښېدل دې پرېږده خو بچیا زه خو خپکې پړی اچولی نشمه دی په دې خبرو باندې انا لله و انا الیه راجعون زوی وفات شلو یکی تنها مور ورته ناسته ده ټولې محلې والا تی نفرت دی څوک هم ورته ناراضي هغه نوجوان پروت دی مورې ورته په کټ باندې جاړي ناګهانه دروازه وټکېدله اے محمدي ځوانانو دروازه چې وټکېدله
زنانه دروازې تراله سوګي دروازه کې ولاړ اور تویز حسن بصری ما اد ډېر جوړانا د ډېر افسوس نه ورته وي اے زما استاد محترمه اوس کور ته څه دپاره رالی زما بچی خو لاړو بې توبې زما بچی خو بې توبې لاړلو اوس زما بچي ته څنګه رالی زه خو دروازه کولا وهلی نشمه ځکه زما بچي ویل ماته کفن مرا کوي ځکه زما بچي ویل ما باندې جنازې مونځ مه کوئ ځکه زما بچي ویل ما قبرستان کې مخه خوئ نه زما بچي باندې سکے حسن بصری ورته وی دروازه کولا وکړه حسن بصری چې دروازه ورته شاګردي کولا وکړله د حسن بصری پس مخ باندې د اخکد سمندر را روان دی ورته وی اے ګرانې شاګردې اے د شهید او د الله د ولی موري اے د الله د ولی موري مبارک دشا ستا بچے اللہ بخلے دے ستا بچے اللہ سے کڑے بخلے دے زما بچے شرابی بچے زما بچے چٹول عمرے ڈولا اسر نا کی تیر کرے زما بچے چستا نصیحت نہ دے من لے وی ستا د بچی توبہ اللہ قبول کرے وی توبہ خو ستا پلاس باندی استلا وی یرا کلچے د حسن بصری رحمت الله علیه دا خبره اوریدا وې داسې چل دی چې ته اخواشه لومبې ورته غسل وکم کفن راغسته په ترخ کې کفن ورته ورکو امام حسن بصری ویل چې نن د دې جنازه چا وکړه الله به د ټولو بخره نصیب کړي نو دوه خبرې تینا اوس یاد کړئ ګناه دې کړې وه د پلار په مخ کې ګناه دې کړې وه د امیر صاحب د وړاندې ګناه دې کړې وه د مولانا صاحب د وړاندې ګناه دې کړې وه د ښځې د وړاندې ګناه دې کړې وه د دوستانو د وړاندې جوړه رب وي ما سره پټه وکړه جوړه ما سره څه وکړه جوړه ما سره څه وکړه پټه وکړه ربا که زه غوږونو ته لاس کوم نو دا شیخان به وایي چې ملا صاحب تا هم لکه چې خبره خرابه کړې ده وایي امیر صاحب تا چې دا غوږونو ته لاس یوړ لکه تم ډېر خطرناک وي ښه نه 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 رب وایي مه وړه لاس ما سره د زړه جوړه وکړه خو بیا چې د توبه ویستله بیا به ګناه نه کې زه به د مخکینو ګناهونو ته نه ګورم نو انشاءالله جوړه به کوو چام نه ده کړې بېګاله پښمني کې به کوو انشاءالله او پښمنۍ خو لرې دی مړه یا به مړه یا به ژوندي څه پته لګي اوس هم چې مونځ وکړو د مانځه نه بعد دوه رکاته نفل وکړئ څو رکاته دوه رکاته شکرانه ادا کوئ یا رب زه د سره ستا کور کې جوړه کوم ما شراب څکلیو ربا ما دروغ ویلیو ربا زما د سترګو نه زنا شوې وه ربا ما نه زنا شوې وه ربا زه تا ته ډېر مختور یم غوږ ته لاس مه وړه سجده کې ورته سبحان ربي الاعلی وایه او په تصور کې هم دا راوله ربا ما معاف کا د یو سجده کې ورته 21 ځل وایه سبحان ربي الاعلی سبحان ربي او زمن کې دا زړه کې وایه ربا ما سره جوړه وکړه زړه کې ورته وایه شونډې مه خوځوه رب ما سره جوړه وکړه زه توبه وباسم زما دروغ معاف کا زما زنا معاف کا زما خطا معاف کا په خدای قسم زه نه ویم دا مې د نبی مبارک دا مې د نبی پاک دا د رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کله انسان یو سجده کې الله سره جوړه وکړي بلې سجدې ته به نه راغلی رب وایي ما ستا ټول ګناهونه معاف کړله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اسم بعضې ملګري ګیلې کوي وایي مولوي صاحب پسې مونځ ځکه نه کوو چې د دې جمع ډېره ناوخته تاسې د مردان نه راځئ پینډۍ نه راځئ یو ملګری لاهور نه راغلی یو ملګری کراچۍ نه راغلی او زمونږ شیخان ملګري وایي یاره چې دلته مونځ ناوخته ما ویل نه دلته ناوخته خبره نه ده دلته د نبي صفات بیانېږي دلته د نبي عشق بیانېږي دلته د نبي مینه بیانېږي دلته به عاشقان مصطفی راځي انشاءالله دلته به څوک راځي عاشقان مصطفی څوک به راځي منگو استاس انشاءاللہ یو بل سره وعده ده دغه رنګ به انشاءالله د یو بل کل نه به راجمع کیږو او د امام الانبیا مخې ته به ودرېږو انشاءالله
الګا تاسو تنګ جواب راکړئ نه جواب راکړئ د زړه سره تنګ ټول خوشاله کدا مون دریو تلاش مو خوشاله خانو دینه پته ولګید چې تاسو باندې دا ټیم د خون تیریږي ها زه په دې به اکتفا وکړم ان شاء الله بلې جمعې ته لږ وختي راځي ان شاء الله خو هم ده کنه بلې جمعې ته بدل ته سلګي دلته به ان شاء الله د مانځنه 12 بجو نه وړاندې 12 بجې به ان شاء الله دلته منګو تاسو د ختم خواجاګان یو درسخان به لګېدلې او ټول برازي پاغي باندې درود شریف بوایو ان شاء الله خو هم ده کنه راځي ازم جون لاړو تیر شو ټول مرګري راځي پلارانو ته دعاګانې وغواړي میندو له وغواړي نو ان شاء الله به د جمعې بیان مونږه په شلکم باندې شروع کوو ان شاء الله او زه داسې الله خکړم خدای ته دومره شکرونه ادا کوم ما ویل ربا ما عبدالمتین ته او بیان ته نو الله ډېر لوی احسان وکړو زه د خدای نه ډېر راضي یم الله دې راضي شي ستاسې بیمارۍ دې الله ختم کړي زه ان شاء الله ډېر جوړ یم روژه کې او ما ته خدا سے ویلې شو چې روژه به تکلیف درته نو چې د چا روژې نه هضم وکړئ روژې ونیسئ ان شاء الله ها بیمارانو روژې به ته خدای اسانه کړي ان شاء الله او روژه نیول عزیمت دی او بیمار ته پرېښودل رخصت دی نو عزیمت ښه دی ها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين خدای دا ساده زمیدار دا ساده دکانداران دا ساده ډریوران الله دا ساده مسلمانان الله ټول عمر داسې تیر شوی خدای مونږه ساده پښتانه یو کمزوري زمونږه دعا خوند خدا کې چې په عربی باندې دوی پوهېدلې او زم پوهېدلې او په عربی کې دعا کوله خو یا الله تا ته ټولې ژبې یو شان دي د زړه خبره ده رب ړومبې مونږ تا سره عهد کوو الله زمونږ د تیر شوو ګناهونو باندې رب مونږ پښیمانه یو مونږ نه ډېر بد شوي دي الله خدای زمونږ نه خطا شوې ده الله خدای زمونږ نه ډېر ستا نافرماني شوې ده ربه مونږ ټول معاف کړي الله مونږ ټول معاف کړي الله مونږ سره جوړه وکړي الله بس مونږ جوړه کوو الله مونږ نافرماني کړې ده خدایا که ته زمونږ په ګناهونو د پردې وساتلې الله نو که ته زمونږ ګناهونه معاف کړي تا نه به څوک تپوس کوي ربه الله زمونږ د خولې زمونږ د سترګو زمونږ د غوږونو زمونږ د اعضاو ټولو ګناهونه معاف کړي الله زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عشق او محبت منصب کړي الله راغلي ملمانه الله مسجد ته مدرسې ته راغلي ملمانه علما عوام او خواص الله دا ټول خوشاله کړي الله د کلي راغلي خلق زمونږ د ټولو ګوان خو او شا علاقونه الله د ټولو شری حاجتونه پوره کړي الله زمونږ جماعت سره مینه پیدا کړي الله محبت هم پیدا کړي الله زمونږ د جماعت سره زړونه ولګي الله زمونږ د زړونه خدای د مال دولت او دا نور شیزونه ختم کړي رب زړه دې ځان له زمونږ پیدا کړو نو خدایا اوس دا زړه په خپل مینه رنگ کربا د حبیب په مینه رنگ کربا خدای د زړه نه د اغیارو مینه ختم کړي دعا وکړي الله کریمه د مسجد په تعمیر دیوال کې چا چې څه قسمه تعاون کړي خخت شکل د شګې شکل د سیمټو شکل الله څوک چاته 1 روپۍ نه ورکوي ربه ما موبایل کړی ستا کور سره سودا کړی الله ته ورته په دواړه جهانه په اربونو بدلی ور نصیب کړي الله مای د چاندې نه زما خوله بند کړه زه د غیرتي مرګورو بند کړم چې د نبی جماعت دی د رحمت للعالمین مسجد دی مولوي صاحب چانده مه غواړه دعا وغواړه ربه خدای زمونږ زړونه الله د مدرسې سره جوړ کا زمونږ مالونه مدرسې ته قبول کا مسجد ته قبول کا سرسیم په غریبانو ولګوه یا الله زکاتونه په فقراو ولګوه الله اضافه صدقه هم دلته ولګوه وغواړئ امین سره وغواړئ زړه سره وغواړئ زړه سره وغواړئ الله زمونږ خدای زکات د زکات په ځای کې قبول کا الله سرسیم د سرسایه ځای کې قبول کا الله د جماعت لپاره اضافي مال راکا الله اضافي صدقه مو قبول کا الله د نبی پاک جماعت په خسته پیسو آباد کا الله د نبی پاک د جماعت دا دیوال الله ته په پاکو پیسو راغون کا ان شاء الله 3 دروازې به لګو مدرسې ته د یوې دروازې نوم به ان شاء الله باب الریان باب الریان او دا جوړ د چا د پاره دی د روزدارو د پاره دی ها ان شاء الله د مدرسې اهم گیټ نامه به باب الریان دا د دیوال نه بعد به ان شاء الله او هغه هم داسې نه کوي چې د چانده کې واچوي نه اب هم ان شاء الله چند کسان به خپل موبایل کوي چې مولوي صاحب زما پکې دومره پیسې قبول کا کاغه ماته د یو دروازې
لس لا کرا کوي عبدالمتین به نه قبلې ان شاء الله قیامت کې به وګورئ بیا ځکه به نه قبلوم چې دا دروازه په یو کس جوړوم هم نه ګورئ کنه شته داسې غازیان راته باقاعده وینا کړې یوې زنانه درخواست کړې 3 واړه دروازې 6 لکه روپۍ زه درلېږم مال نه 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 خورې دا ته هلته سنبال کا الله دې ستا د بچو په خیر کې استعمال کړي موږ به ان شاء الله هر یو کار اجتماعي وي ان شاء الله چې پکې د غریب نه غریب انسان هم شریک وي ان شاء الله محبوب علیه السلام خپله ګټه راوړې شوه ولې ابوبکر نه شوه راوړې عمر نه شوه راوړې نه د جومات په تعمیر کې به ټول شریکېږو ان شاء الله سرسیه به د سرسیه خلقو ته ورکو زکات به د زکات خلقو ته ورکو او ان شاء الله دې کې به خپل تعاون جاري ساتو ان شاء الله خدای اړومبې زما پیسې قبول کړي زړه سره ووایي یا الله اړومبې زما پیسې قبول کړي خدای په ډاکټر او په هسپتال چې رانه لګي الله دې خپل کور کې قبول کړي یا الله بیا د دې پاکانو خلقو پیسې قبول کړي الله زمونږ بیماری ختم کړي الله جیلونو کې مسلمانان د جیل نه را وباسي الله راغلي مرګري ملمانه د لرې او نږدې نه د ګوان الله د ټولو خوشحالۍ نصیب کړي الله روژه موږ ته اسانه کړي الله چا چې زکات صدقات مدرسې ته ورکړي نورو ځایونو کې ورکړي الله د هغوی د برکته دام قبول کړي ورته الله زموږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي کومه وه وای شاباس وای تیز وای لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله